بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزتمندو استاسو ته یو مجرب وظیفه هم د یریدونکي ماشوم د پاره چې کم ماشوم یریږي یا ویریږي نو آیا د هغه ماشوم د پاره څه کول پکار دی؟ یا یو ماشوم په خوب کې ویریږي او هغه جاړي یا د هغه نه خوب وتښتي او هغه بیا هر ټیم یا هغه جړا کوي یا هغه ماشوم چې کم دی هغه له خوب نه ورځي، نو آیا د دغه ماشوم د پاره اوس داسې قسمه څه عمل کول پکار دی چیرې د دې ماشوم دا تکلیف ختم شي، دا یریدل یې ختم شي، دا جړا یې ختم شي او دا کم خوب چې تښتېدلی چې دغه خوب دې ماشوم ته واپس راشي. د هغه دپاره تاسو ته د قرآن عظیم یو څو آیاتونه ښیم. هغه آیاتونو طریقه دا ده چې لږ غونته کې زعفران به راواخلی او هغه به تیار کې لکه څنګه چې سی تیاریږي دقه رنګې، او هغه به په یو قلم باندې په پاڼه ولیکې، یې په یو پن کې واچې په هغې باندې لیکلو کې، او دا قرآني آیات چې کم دی، دا قرآني آیاتونه چې کم دی دا به په یو سپینه پاڼه باندې ولیکي او د تعویض شکل به ورته ورکړي او هغه به ماشوم ته غاړه کې واچي. نو انشاءالله د دې ماشوم ته چې دا کومه یر راغلی ده یا دا کومه جړا کوي یا ته دا خوب تښتېدلی دی، نو انشاءالله دا مسله به د دې ماشوم ختمه شي. هغه آیاتونه مبارک کم دی په یو کم دېرشمه سپاره تبارک الذي چې ورته ویل کېږي په یو کم دېرشمه سپاره کې سورت مدثر نومې سورت دی. سورت مدثر په دې کې دا اولني اووه آیاتونه چې کم دي دغه آیاتونه دي دا به په زعفرانو باندې په دې پاڼه ولیکي او د تعویض شکل به ورته ورکړي او په یو کپړه کې یا په یو سرمن کې به یې بنده کړي او دغه ماشوم ته په غاړه واچي، انشاءالله د ده دا ټول مشکل به ختم شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظیم. دغه آیاتونه دي زما عزتمندو د کومو کسانو چې دا قسمه ضرورت وي نو همدغه وظیفه دې ورته دا آیاتونه دې ورته ولیکي او دا دې ماشوم ته په غاړه کي. انشاءالله چې د دې ماشوم چې دا کومه مسله ده دا به الله رب العالمین د دې آیاتونو مبارکو د وجه ختمه کي. چې څومره کسان موږ سره په چینل کې نوی زموږ چینل د ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، هغه د دې دپاره چې زموږ نوې وظایف چې څومره راځي ړومبنې به تاسو ته راځي. زموږ په دې پیج کې هر قسمه وظایف شته، د دې نه علاوه که ستاسو څه قسمه ضرورت وي نو زموږ چې کوم دی په دې کې خپل نمبر هم شته، په هغې باندې رابطه کولی شئ. تاسو ته به انشاءالله ستاسو د خوښې څه قسمه وظایف وي تاسو ته به ضرور ملاویږي. نورو مسلمانانو ته هم دا طریقه وښایئ، دا هغې سره شریک کړئ چې انشاءالله هغې ته هم پیدا ورسي. د هغې د وجې به موږ او تاسو ته چې کوم دی د هغې څه مشکل هغه به الله پاک ختم کړي. موږ او تاسو ته دعاګانې کوي، موږ او تاسو چې کوم دی د دې د وجې موږ ته لوی خیر رسیږي چې نورو خلکو ته موږ او تاسو خیر رسوو.